بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا د سوره بقره وم نمبر رکوع دا تم نمبر او 62 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے چې کوم کسان ایمان راوړي اگر چې هغه مخکې کفارو کاغه عیسایانو کاغه نصاراو یهودیانو کاغه صابئینو د موسی علیه السلام منون کې چې کومه فرقه وه نو هغې ته به یهودیان ویل یهود یا جهود او د عیسی علیه السلام منون کې چې وو هغې ته به نصارا ویله او د هغې نه علاوه د ابراهیم علیه السلام کوم منون کې چې وو فرښتو عبادت به کوو او کعبې شریفې ته به لمونځ کوو هغې ته به صابئین ویل څه صابئین. نو دغه فرقې وې درې نو الله تعالی ورته فرمایي که چېرته دوی ایمان راوړي نو د ایمان راوړو نه بعد به مخکیني ټول ګناهونه معاف شي او په دې باندې به هېڅ غم او فکر نه وي. فرمایي ان الذین بیشک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي والنصارا او عیسایان دي والصابئین او صابیان دي بېدینه دي من آمنا په دوی کې چې کومو بعضو خلکو ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک کار یې وکړو فلهم اجرهم نو دوی دپاره اجر دی عند ربهم د دوی د رب په نزد باندې ثوابونه دي ولا خوف نه به په دوی باندې یری ولا هم یحزنون او نه به دوی غمګین کېږي. یعنی الله تعالی ورته وفرمایل که چېرته تاسو ایمان راوړئ نو دا شک او شبه مه کوئ چې یاره مونږ خو الله تعالی چې دی مخکې وویله چې وباءوا بغضب من الله ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله. اشکال کېدی شي چې یاره دومره څه وویلی شو نو کېدی شي مونږ الله معاف هم نه کړي. الله تعالی ورته فرمایي نه که ایمان هم راوړو او نیک کارونه د اسلام او د شریعت مطابق شروع کړه نو بس په تاسو باندې به هېڅ فکر او غم نه وي. الله تعالی په نسبت تاسو سرخوروي بیا یهودیانو ته او بني اسرائیلو ته هغه بیا مخاطب کېږي الله تعالی یو بل انعام هغه د ټول هغه انعاماتو ذکر هغه تسلسل دی. وإذا خذنا او یاد کوي هغه وخت چې واغستل مونږه ستاسو نه میثاقکم ستاسو نه پخه وعده هم درنه واغسته ورفعنا او چتم کو ستا فوقکم ستاسو د بره الطوره کوهي تورو او سم درته ویل خذو ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې مونږ تاسو ته درکړي دي بقوت په قوت سره په مضبوطیا سره واذکروا او یاد کوئ ما هغه احکام فیه چې په دې کې دي لعلکم د دې لپاره چې شئ تاسو تتقون پرهیزګاره. دغه بني اسرائیل الله تعالی ته یوه وعده واغسته هغه دوی په خپله موسی علیه السلام ته ویل چې الله تعالی نه مونږ ته داسې دغه وکړه چې مونږ ته یو کتاب چې دی کتابي شکل کې د احکام راکړلی شي. نو خو موسی علیه السلام هم منو د هغې دین هم منو خو موسی علیه السلام ته مې دا مطالبه کوله چې مونږ ته داسې د کتابي شکل کې د احکامات راکړلی شي څنګه چې مخکې نو دغه به ډېر ښه صورت وي. نو چې کله موسی علیه السلام هغه کوهي تور ته لاړ او الله تعالی ورته هلته هغه تورات ورکړو په هغه 40 ورځو کې نو هغې نه بعد چې کله هغه خلکو هغه قوم مخې ته راوړو نو هغې چونکې هغه قوم بیا سرکشه قوم و هغې ویل چې دا څه پته لري موږ څو پورې الله تعالی خولې نه نه اورېدلي نو دا په دې یقین موږ نه کوو. نو موسی علیه السلام چې دی هغه 70 کسان بیا هلته بوتل او هغه واقعه وخت کې موږ وویله. بیا چې هغه 70 کسان دلته رالو نو هغه د خلکو ته وویله چې ها واقع ده د الله تعالی طرفه دا تورات نازل کړی شوی دی دا الله تعالی طرفه دی او دې کې
خو البته چونکې احکامات یې لږ سخت وو د قوم مطابق وو که نه نو هغه 70 کسانو پکې خپل طرفه دا میزش وکړو چې الله تعالی فرمایي که چېرته تاسو په کوم احکاماتو باندې عمل نشئ کولی نو خیر دی څه نو خیر دی نو دا پکې خپل طرفه او سرکشه قوم و جو هغې ټول کم سخت احکامات یې ټولې پرېښوده چې په دې باندې مونږ عمل نشو کولی نو چې نشو کولی نو الله تعالی پې د بره نه کوهي تور چې دی پرښتو ته حکم وکړو چې کوهي تور پې اوچت کړی نو هغه یې چې پې اوچت کړو لکه دا غر چې سره اوچت شي نو هغې یې ویل چې آمنا وسلمنا بیا یې ویل چې یاره مونږ یې منو ځکه چې که نه منو دی خو بیا پې کوهي تور رالوېدو نو دې نه دا بل ځای کې وایي لا اکراه فی الدین دین کې اکراه نشته زبردستی نشته دلته خو وایي چې کوهي تور پې رابر راو نو فی الدین کا مطلب دا دی چې په اسلام په دین راوړو کې چل په دین راوړو کې دغه نشته دی اکراه نشته چې یاره یو کس کافر او ته پې دین راوړی او تورې پې بره نیولې شابه کلمه وایه غلې لاړې نه په دای کې اکراه نشته دغه په خپله مرضۍ وایي خو چې کله په خپله مرضۍ باندې دغه ویو نو بیا حکومت د طرف نه په هغې باندې زبردستي کولی شي چې یاره شراب مسکه زنا مه کوه مونځ وکړه زکات ورکړه دغه بې اکراه فی الدین کې نه راځي دا د احکام تعمیل کې راځي څنګه چې حکومتونه او ریاستونه په خپل عوامو باندې هغه په زبردستۍ قانونونه چې دی هغه نافظ کوي ټیک شو که نه نو دا د هغه نه دی دغه شوبه دلته نه پیدا کېږي ثم تولیتم بیا تاسو په شا شوئ بیا تاسو وګرځېدئ من بعد ذلک د دغې نه پس د دغې وعدې نه په شا شوئ تاسو کومه وعده او میثاق چې تاسو موږ سره کړی چې یاره موږ ته کتابي شکل راکړئ نو موږ به هغه احکام منو فلولا فضل الله که چېرته نه وی الله تعالی فضل علیکم په تاسو باندې ورحمته او د هغه رحمت لکنتم من الخاسرین تاسو به بیا وې د خسارې کوونکو نه د نقصان اوچتوونکو نه به وې څنګه به وې د فضل الله ورحمته مفسرینو دا تفسیر کړی دی چې د دې نه د نبوت بعثت مراد دی بعثت نبوي مراد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو سره هغه دوی ته امن و امان میلاو شو ځکه چې د نبي علیه السلام په امت باندې به چې هغه کفار دي که مسلمانان دي اجتماعي طور باندې او په هغې عذابو نه راځي نو د هغې په وجه باندې دوی د عذاب نه بچ شو ولقد علمتم الذين او په تحقیق سره وپېژندل تاسو الذين هغه کسان اعتدوا چې تجاوز یې کړی منکم ستاسو نه فی السبت د ورځې د هفتې د خیالي په ورځ فقلنا نو وویل موږ لهم دغو ته کونو شئ قردة شادوګان خاسئین ذلیله څنګه شئ ذلیله شادوګان شئ د دوی سرکشیانې خو نور هم ډېرې زیاتې وې خو دې بني اسرائیل چې دی دا د هفتې په ورځ باندې د دغه نه منع کړی شي د دې به امیان ډېر خوښ وو او د دې ښکار به یې کوو نو دوی ته وویلی شو چې تاسو به د هفتې په ورځ باندې مه کوئ او باقي ورځو باندې کوئ هفتې ورځ چې دی هغه ستاسو د عبادت ورځ شوه څنګه چې زمونږ د امت محمدیه کې د جمعې ورځ د عبادت لپاره مختص او فضیلت ورته حاصل دی دغه شان د هفتې او د خیالي ورځ د هغې په امت کې چې دی هغه بهترین او د عبادت لپاره وه نو هغې څه چل وکړو هغې ټال مټول نه کار واغستو او دغه خیالي ورځ کې هیلې جوړې کړې څنګه هیلې جوړې کړې چې دلته به ډکې ټک وهله په هغې پسې به مئی به راونیو او هغې د به دغه تاو کړو د تار او بیا به په د اوبو کې پرېښودل چېرته وتلی نه شو بیا به چې بله ورځ باندې راله اتوار په ورځ څه نو هغه به چې دی بیا هغه میان چې دی په خپله باندې واپس راونیوله داسې هیلې به یې کولې یا به ورته چې دی هغه جالونه مالونه ولګوله او په مختلف طریقو باندې هغه ورځ به نیول نه خو هغه وخت به بند کړه او بیا یې په سباله باندې راونیوله نو دا تر څه وخته پورې خو دا هیلې جاري وي بیا چونکې دومره جاري شو چې هغه هیلې پرېښودې او ډارې کې چې دی هغه په ښکاره باندې د هغه هفتې په ورځ باندې ښکار هم شروع کړو او خوړل به هغه میانه نو الله تعالی چې ډېر وخت ډېر تجاوز یې وکړو نو الله تعالی څه چل وکړو خو په دې وخت کې هم دوه فرقې شولې په دې کې یو د علماو د فقهاو د علماو صلحاو یو ګروپ و هغې به دې دا خلک منع کول چې مه کوئ نو هغه خلک کوم چې علماو صلحاو نو هغې ځان له شو او دې ځان له شو نو یو
محله دې طرف ته شو بله محله دې طرف ته شو کې به علما صلحاو په بله کې چې دغه فاسقینو بیا یو ځل چې دی هغه یو ورځ را پاسېده نو په دې فاسقینو په محله کې بالکل خاموشي وه نو دوی ویل چې څه چل شوی دی چې دوی لاړل دلته دا فقهاو دا صلحاو علما نو چې ویې کتل د دوی نه ټول نه شادوګان جوړ شوي وو صحیح ده شادوګان دې جوړ شوي وو نو په هغې کې بیا داسې مو چې کوم چې په شادوګانو کې د دوی رشته دارانو نو هغه شادوګان خو یو بل پېژندل صحیح ده او پته م ورته وه هغه شعور او احساسات چې دی هغه د انسانانو خو شکلونه صرف د شادوګانو جړل وی نو چې کوم رشته دار به مخې ته راغی نو هغه شادو به لاړه هغه رشته دار خوا لکه عالم صالح به و د هغې خوا ته به لاړه او د هغې خوا ته به یې جړله صحیح ده نو بیا خو کار نه ورکوو جړه بیا د هغې نه پس 3 ورځې ژوندي وو الله تعالی ټول چې دی هغه 17 کړه مړه کړه صحیح ده فجعلناها نو وګرځول دا شادوګان مونږه د خلکو نکالن عبرت لما بین یدیها کم چې د هغې مخې ته و هغو دپاره وما خلفها او د هغې نه د رستو دپاره وموعظة او نصیحت للمتقین د پرهیزګارو دپاره د پرهیزګارو دپاره هم نصیحت وګرځو او د کم دغه کې چې مبتلا و په ګناه کې د هغې دپاره هم د توبې ذریعه وګرځوله نو ځکه یو ځای کې نکالن وي او عبرت للفاسقین او په بل ځای کې موعظة وي او نو موعظة للمتقین صحیح ده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا رب الكريم دا قرآن مجید زمون قبول کیا ترجمه قبول کیا یا رب کریم زمون په ذهنونو کې دې یو لفظ حرف کېنه مونږ ته دا په حفظ باندې هم یاد کړي یا رب کریم په ناظرات هم یاد کړي یا الله ته زمون قبول کې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله کوم مخکینی امتونو کوم دا نافرمانیانې کړې وي داسې نافرمانونه داسې عذابونه مونږ وساتي ته راضي شي صلی الله علیه